د قومي وطن پارټۍ مرکزی چیئرمین ملی رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور صاحب په سټیج باندې موجود د قومي وطن پارټۍ مرکزی جنرل سیکرټری احمد نواز خان جدون صاحب په سټیج باندې موجود د قومي وطن پارټۍ د مرکزی تنظیم عہدیداران صاحبان د صوبائی تنظیم عہدیداران صاحبان او ما ته مخامخ ناست د قومي وطن پارټۍ د مرکزی کونسل او د صوبائی کونسل عہدیداران صاحبان د ضلعو چیئرمینان صاحبان او جنرل سیکرټری صاحبان د مختلف ونګز نه راغلي زمونږه عہدیداران صاحبان زه ټولو کې اول خو ملی رهبر ته او مرکزی کابینې ته په دې نوې الیکشن باندې مبارکي ورکوم او سره صوبائی کابینه چې کومه منتخب شوې ده هغوی له مبارکي ورکوم او په دې موقع باندې ټولو کې اول ستاسو ټولو ډېر زیات مشکور یم چې دا که مونږ وګورو نو زمونږ سیاسي سفر د ډېرې مودې نه را روان دی په دې کې مختلف اتار چړاو مونږ وکتل مختلف قسمه حالات مو لیدل ښه ورځې مو لیدلې سختې ورځې مو لیدلې مشکلات مو لیدل هغه وختونه مو لیدل چې کله ملی رهبر مونږ سره دلته ملک کې موجود نو هغه حالات مو لیدل چې کله دلته کې دهشتګردي وه دماکې کېدلې او خصوصا په هغې کې قومي وطن پارټۍ کارکنان او مشران چې دی هغه ټارګېټ وو بیا د 2018 د سلیکشن په نتیجه کې چې زمونږ پارټۍ سره یو زیاتی وشو او مونږ د اسمبلو نه بهر وساتلی شو د هغې نه پس ته د ملګرو وفا مو لیدله د ملګرو اعتماد مو لیدلو د بعضې خلکو چې دی بد اعتمادي مونږ ولیدله خو ما ته فخر دی چې ما ته مخامخ کم مشران ناست دي دا کم زمونږ دلته کې موجود خلک چې دي او په ضلعو کې چې زمونږ کم کارکنان دي چې چا قربانۍ ورکړې سختې تېرې کړې خو د خپل مشن نه د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو لارې نه او د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو لاس یې پرې نه ښودلو زه هغې ټولو ملګرو ته سلام پیش کوم عزتمندو زیاتې خبرې به مشر کوي خو دا وخت داسې وخت دی چې دې کې راپاڅېدل دي دې کې کردار ادا کول دي 2018 کې چې موږ سره کم زیاتې شوي کم طریقې سره چې زموږ مینډیټ اخیستلی شوی دې ځل راپاڅېدل دي دا خپل مینډیټ تحفظ هم کول دي خپل ووټ چې دی بکسې ته رسول هم دي او خپل اواز چې دی هغه به اسمبلو ته هم رسو به او دا به ثابتو به چې قومي وطن پارټي چې ده هغه د دې صوبې او د دې ملک په سیاست کې یو اهم کردار دی او د پښتنو اصلي اواز چې دی هغه قومي وطن پارټي ده دې لپاره ما ته به د ټولو مشرانو دلته کې چې ناست دي د هغوی د مدد ضرورت ما ته به خپل صوبایي کابینه کې چې کوم ملګري نن نو منتخب شو د هغوی به ضرورت وي د ضلعو د چیرمنانو او د هغوی د کابینو به مدد ضرورت وي د خپل د کارکنانو چې دی د هغوی به د مدد ضرورت وي نن نه به دا تمه لرم چې ملګري به راپاسي به کور په کور کوڅه په کوڅه دا پیغام به هم د قومي وطن پارټۍ رسوي
چې د پښتنو د مسایلو حل چې دی هغه صرف او صرف ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا سره دی. د پښتنو صحیح قیادت چې دی صرف او صرف ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا دی او دا تسلی پښتنو له ورکول دي چې ستاسو आवाज ستاسو خدمت ستاسو د حقوقو جنگ چې دی هغه د قومي وطن پارټۍ د پلیټ فارم نه صرف کېدی شي. دې کې به هر یو کس دلته کې ناست چې دی अब दस गणे चित्तासो मिली रेबर जनाब आफताब अहमद खान शेरपा हुए अला बदा कार की मुंगा बखपल इत्तिफाक कायम कौ मुंगा बा रापा सुबा मरगरो तमेदा दरखास्त ची जरगे बजोड़ो जुबा नोरो खलको लबा दावत वर्कौ दलता के पुख्तनों पर सीमा के देर मायूसी दा देर सख्त हालात हम दी सखो को गुरुनो दमाशी मुश्किलातو د لاسه ټولو کې زیات متاثره زمونږ صوبه ده. بیا وسره چې کوم د دهشتګردۍ بیا یو لهر راپاسي لګیا دی د هغې هم زیات نقصان زمونږ صوبې ته دی پښتنو ته دی. بیا وسره پسماندګي هم زمونږ دې صوبې کې ټوله کې زیات ده. مونږ بعضې پارټۍ نن راپاسي هغوی د لیول پلینګ فیلډ الیکشن کې خبره کوي. مونږ د صوبې لپاره لیول پلینګ فیلډ غواړو. مونږ وایو چې په پاکستان کې پکار دی چې ورکوټي صوبو ته خپل حق ملو شي او لیول پلینګ فیلډ دې ملو شي چې د نورو صوبو برابر چې د هر یو ته حق ملو شي چې د ملک چې د صحیح طریقې سره ترقي وکړي. نو په دغه حوالې سره دا زما درخواست دی دا مې د ټولو مشرانو ته درخواست دی چې تاسو که همت کوئ تاسو غواړئ چې او واقعي دا پارټي وټو نو هله به دا کار دغه کېږي. دې کې به زه د ملګرو نه تاسو نه د مدد طلبګار یم. زه دا تاسو نه یو تپوس کوم چې دا کم حالات مونږ ولیدل کمې سختې مو تېرې کړې هغه تاسو ټول ولیدل. کمې قربانۍ چې تاسو ورکړي دي دلته کې ما ته پته ده په ملګرو باندې ډېرې جرګې مو شوې مختلف ضربې استعمالې شوې خو هغوی د خپل لارې نه دي خوځلې. آیا اوس دا سوچ کوو چې دا دومره قربانۍ مونږ ورکړې دا دومره مشکلات هم تیر کړل دا ضایع کوو که نه خپل هغه میشن خپل هغه هدف خپل هغه سوچ چې دی هغه سرته رسو. که هغه سرته رسو نو د هغې لپاره به بیا راپاسو به بیا به ټول یو کېږو به یو قوت په ځان نه جوړو. او دغې لپاره زما دا درخواست دی چې څنګه چې صوابی زمونږ ملګرو چې دی په 2 تاریخ باندې کنونشن ایښی دی دغه شانتې هرې ضلع کې به کنونشن ایږدو او دا سلسله به مخکې بوځو خپله فضا به جوړو. انشاءالله د خلکو سترګې ستاسو طرف ته دي د خلکو توجه ستاسو طرف ته ده. انشاءالله چې تاسو همت وکړئ نو ستاسو مقابله څوک نشي کولی. ما ته مخامخ ته ناست کم خلک چې دي زه دا وینم چې د دې صوبې کریم دی او انشاءالله چې ستاسو مرسته راسره وي نو انشاءالله روان انتخابات کې به کامیابي هم تاسو ته میلاویږي به. زه اخره کې خپل خبرې په دې قومی وطن پارٹی ملی رہبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا شہید وطن حیات محمد خان شیرپا کارکنان قومی وطن پارٹی